په مانځه کې دا تقریر کړی چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی د تورې نه تیره دی یو مقتدي والا چی وکړه دا په ارامۍ چرګې والا پوخ کړ نو چې چی پې اوس کله چرګې پې خوړه یار استاد جي وی تا د پرون د جمعې په مانځه کې تقریر کړی خطبه کې چې یو پل دی ډېر نری دی او د ویښته نه د تورې نه تیره دی استاد جي دا داسې ګپ لګو که رښتیا دی وی خلق دی یارول وی نه دا خو حقیقت دی دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او حدیثو کې راغلی دي نو استاد جي ته پې څنګه دی دا خو هم چشمې دی مچولی دی او کونټه هم د سره ده خو چې ته پې وروځې که نه نو څه دم درهه به دې زدی بې د دم درهې نه پې نه شتلی نو خدای ته وګوره استاد جي هغه دم درهه ما ته مخایه په هغه اتلس شلې زره قامه کې به در پسې کم ځای ګرځم اما ته مخایه چې زم پې په اسانه پورې وځم هغه وی دا نن چې د کم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم ده تا نو ما وی موټروی څه شی دی لکه چې د الله طاقت یې کل برق برېښنا په شان به پې پورې وځې بوډۍ جړل که نه نو چې د شپې جړل انوسی ورته آواز ورکړه وی څه له جاړئ ناجوړی مونږ دې د خوبه وویستو وی نه ملا صاحب تقریر کو چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو په دې او هر سړی به پې ورځي نو په دې جاړمه چې زما خو کونډی خوږېږي ته خو په دې غټه لار نشم تللی نو په هغه پل به څنګه ورځم نو انوسی ورته قار شوه وی موږ دې د خوبه وویستو مړی اوده شا خوارې د مور کور دې څه چې نه شتلی مه ده که نه دا ټولې هسې خبرې دي د عقل خبرې دي خامخا به پې ورځئ هېڅوک پاتې کېدی نه شي ورځئ به فرشتې دې پرېږدي چېرته ورځئ به که د خدای طاقت یې خو پورې به وځي او که د الله طاقت نی نو لاندې څه شی دی لوی دوزخ دی بیا الله دې مساعد لیکن انشاءاللہ یو ځل رسول الله مبارک او فرمائے وی د نورو خلقو په نسبت مونږ ډېر لږ یو آدم علیہ السلام نواله تر قیامته پورې چې څومره مخلوق دی په دې کې مونږ ډېر لږ یو مونږ څومره یو وی مونږ داسې یو که نه لکه د تور غوی په شا چې یو رکوټ سپین دار یا د سپین غوی په شا چې یو رکوټ تور دار دومره مونږ لږ یو دومره دا نور مخلوق دومره ډېر دی لیکن چې هغه ډېر دی او مونږ لږ یو نو عقل خدا وایي چې هغه به جنت ته ډېر دی او مونږ به لږ ځو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ټولو کې 2 حصې به زما د امت نه خلک جنت ته ځي یو حصه به د هغوی نه دي 6 صفونه 80 صفونه به د دې امت دي او دا باقي 40 به د نور امتونو نه 2 حصې به زمونږ د امت نه ځي یو حصه به د هغوی نه دي انشاءالله العزیز دا د رسول الله مبارک او د قرآن شریف برکت دی دې دواړو سره خپل تعلق جوړ کې یو قرآن شریف تلاوت کوي عمل پې کوي او یو د پیغمبر علیه السلام مبارک سره مینه کوي د هغه د سنت و تابعداري کوي هر څه آسان دي او که دا نی نو پیغمبران به وي رب سلم سلم یا خدایا زما امت ته خیر کا یا الله زما امت ته خیر کا او په خپله به م یری په انبیا او په پیغمبرانو باندې او د هغې نه به هم د قیامت پرست تپوس کوي د انبیاو نه 2 تپوسه به کوي حدیث نه معلومیږي یو به دا تپوس کېږي چې د خپل قوم ته دین رسول دی او که نه الله ته هر څه معلوم دي خو چې حجت قائم رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې اخیری حج کې ټولو صحابو ته سووې اللهم هل بلغتو خلقو ته وی ما دین رسول دی که نه نو صحابو ټولو وی او بیا وی ما دین رس 3 ځلې او فرمایل وی او نو ګوتې اسمان ته اوچته کړه وی اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد یا الله ته پې ګواه شه چې د قیامت پر ورځ انکار ونه کړي چې موږ ته د پیغمبر دین نه دی را رسول
او نوح علیہ السلام براولی نو نوح علیہ السلام نه به تپوسو کې دین د رسول دی کنه نو قیم به وایي چې ما جاءنا من نذیر مونږ له خو پیغمبر نه دی راغلی الله مونږ خو ستا د عذاب نه چا یرولی نه یو پیغمبر نه دی راغلی نو د نوح علیہ السلام نه به تپوسو کې من شهودو که ګوان دی څوک دی الله اکبر نو نوح علیہ السلام ورته وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم و امته داغه امت زما گواهان نو مونږ نه بیا تپوسو کې چې نوح علیہ السلام دې قوم ته دین رسول دی کنه گوی کوي مونږ او الله مونږ گوی کوو چې د دین رسول دی نو هغه قوم به وایي دا دروغجنو ته وګوره دی هغه وخت کې اوسه دی خو هغه وخت نو دی خو ډېر وروسته پیدا شوي دي او دی گوی کوي چې نوح علیہ السلام خپل قوم ته دین رسول دی نو الله به مونږ نه تپوسو کې چې واقعي تاسو خو د نوح علیہ السلام زمانه کې نه وی تاسو خو آخري پیغمبر او آخري زمانه کې وی تاسو څنګه گوی کوئ نو مونږ به ورته وایو چې الله مونږ ستا د قرآن په وجه گوی کوو تا قرآن کې ویلی دي چې نوح علیہ السلام خپل قوم ته دین رسول دی نو مونږ د هغه قرآن په خبره ستا په خبره دا تصدیق کوو نو پیغمبر نه به دا تپوس کېږي چې دین د رسول دی او که نه او یو بلم دی چې الله به پیغمبرانو ته وایي ماذا اجبتم واه واه دا ډېره ګرانه ده چې د قوم ستاسو دعوت قبول کړی که نه د قوم څه ویلي دا ډېره ګرانه ده نو چې پیغمبر ګوی کوي د خدای په دربار کې د چا خلاف خو تباهي شوه رونو دا میدان به ختم شي د محشر دا میدان دا ځمکه یوم تبدل الارض غیر الارض دا به خدای په بله ځمکه بدله کړي او دا موجوده ځمکه چې کومه ده دا ټول کاڼي بوټي دا چې څومره ځمکه ده دا ټوله به د قیامت پر ورځ خدای پاک راغونډه کړي او ډوډۍ به ترې جوړه کړي د غنمو د ډوډۍ په شان خشته ډوډۍ به ترې الله جوړه کړي او الله به په دې لاس کې اړی راړی به والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون دا ارس داسې دي لکه چې په دې لاس کې یو شی ونیسم په دې بل کې ونیسم او داسې چیرې کوم او ټوټې یو رکوټې غوندې پاپړ مې دې لاس کې نیولي یو دې کې او زور ورکم او ټوکړي کم داسې بی د دې الله داسې نه چې خدای لاس کې نیسي په دې صفت الله خبردار دی هر څه د خدای قبضه قدرت کې دي او د قیامت پر ورځ چې دا خلک ټول مړه کړي نو بیا به الله یو اواز کوي لمن الملک اليوم نن بادشاهي د چا ده نو دا واړه هېڅوک به بیا نه به څوک اواز ورکړي هېڅوک چې ټول چپ پاتې شي نو الله به په خپله جواب ورکړي اواز به وکړي لله الواحد القهار بادشاهي د الله د هغه الله چې یو دی او ډېر زورور دی دا د دنیا بادشاهان دا ټول به سرنګون د قیامت پر ورځ ولاړ زمارونو جنتیان خو به جنت ته لاړ شي چې کوم لومبي جنتیان دي او د ټولو سردار به محمد مصطفی وي صلی الله علیه وسلم او چې جنت ته ننوځي بیا جنتیان نو رسول الله مبارک فرمایي د جنت دروازه به زوام ټولو مخکې به زما امت سره حساب کېږي او ټولو نه مخکې به زو زما امت جنت ته داخلېږي نو چې حلقه وړه به هم دننه به آواز وشي څوک یې نو زه به وایم چې زه یم خپل نوم به والمه امت را سره دی نو وی بکه امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دی راشي نو ده ته به دروازه کولاوی د ده نه مخکې به چاته دروازه نه کولاوی نو رسول الله مبارک فرمایي وی په ډېر لوی ټیل او بیړه به زما امت ما سره جنت ته داخل شي الله دې دې کې شمار کړي دې ډله کې دې الله شمار کړي زمونږ ګناه خو ورونه ډېره زیاته ده زمونږ نیکي خو نشته مونږ خو ډېر زیات کمزور یو ډېر ګناهګار یو خو د الله د رحم امید به ساتو او د خدای نه به تمه کوو او الله نه به سوال کوو مونږ الله نه دا سوال کوو چې خدایه که ته مونږ په دې خپلو ګناهونو راونیسې نو خدایه ستا پې خدایي نه زیاتېږي خو مونږ به غرق او تباه شو او که الله تا مونږ وبخلو مفتو کې دې وبخلو ګناه دې معاف کړه نو ستا خدایي پې نه کمیږي او الله مونږ ته به ډېر لوی خیر بلوشي نو خدای دې په دغه ډله کې جنت ته داخل او باقي به دوزخ ته وغورځولی شي
نو دوزخ بیا ډېر خطرناک عذاب دی زمارو. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی د دنیا دا ټول اورونه چې را یو ځای کې د دنیا اورونه څه دي؟ دا څومره په غرونو کې چې کویله ده دې ته تیلې ورته کا، څومره چې پټرول دی دې ته هم ورته کا، څومره چې ډیزل دی د خاورو تیل دی دې ته هم ورته کا، او چې څومره ګیس دی په دې ځمکو کې دې ته هم ورته کا، او چې څومره لرګي دي خشاکونه دي دې ته هم اور ورته کا. وای دا به څونه اوري چې ټوله دنیا کې دنګلې اور والی، او ټوله دنیا کې چې دا څومره کویله ده او دا څومره معدنیات دي او ګوګړ دي، او بیا په دې کې هغه بل شی دی، هغه د کالتوسونو کې چې کوم شی اچوي بارود، دا ټول چې اور والی، نو دې سره چې یو کم او یا دومره نور کې نو د دوزخ اور دومره زیات دی. نو صحابه د حضور پاک نه تپوس وکړه وی د الله رسول دا کافي دی د دنیا دا اور کنه؟ وی نه، دا د دوزخ هغه ردي د پاسه یو کم او یا چند نورم زیات دی. او حدیث پاک کې راځي چې دا دوزخ الله پیدا کو نو زر کاله دا بل شو زر کاله نو دا زیړ شو، نو زر کاله بیا بل شو نو تک سور شو، نو زر کاله بیا الله بل کو نو تک تور شو. نو حضور پاک فرمایي اوس د دوزخ اور تک تور دی وی، او چې دا مخلوق پکې ورواچي زمارونو او هو وجود د کافر به څومره الله دې ایمان نصیب کی. درسه مثل احد، یو د جامع غاق به د احد د غر عمره، د احد غر 3.5 کیلومتره کې غټ غر دی، او د سرمنې پیړوالی به 2 گزی او یا گزه، او د ناستې ځای به څومره لکه د جدې او د مکې په میانځ کې 48 میله کې به صرف ناستې دونه غټ وجود وي. دا ولې چې دومره غټ وجود وي چې د دوزخ د اور خوند وسکي، چې پوټي وجود خو په یو لوخړه بشي په یو سات کې چې ډېرې چې خوټکېږي پکې، دا به په دوزخ کې پراتی. الله دې مساتی زمارونو، زما دې قسم په خدای وی ډېرې سختې مرحلې موږ ته مخکې را روان. دا دوزخیان به ځان پسې جبه راکاږي، 3 میله او 6 میله به په دوزخ کې جبه راکاږي، او دوزخیان به وله په یو بل به په جبو خپېږدي، او دوزخ کې لړمانان دی به نه سوځي ټکونه به ورکوي، ماران دي پکې نه بسوي ټکونه به ورکوي، او سعود پکې یو غر دی هغې ته به خیږي، په زرګونو کاله کې به هغې ته وخیږي چې یاره دې ته خیږو که چې د بچ شو، نو چې هلته وخیږي نو بچوالی خوشته نو بیا به راکوزېږي، او خوراک به سي چې اوږي شي نو الله ته به چغې کړي الله اوږي شو خوراک راله راکړه. نو زقوم ورته وایي مارجړی، دا تریخ دی شی دی، تریخه او ستغم دی لکه د کچه کجورې په شان یا کچه املوک په دې مری کې نښلي او غلیم دی پکې، دا به والا الله ټکېدلې راوړي چې ها واخلې، نو چې دی دې خولې ته کي نو دې مری کې به ونښلي، نو چغې به کي، نو دی به وایي چې په دنیا کې چې به زمونږ مری کې شی ونښته اخو به په اوبو تېرېده، نو چغې به کي چې یا الله اوبه راکړه، وإن یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل اوبه راکړه. نو به کم ځای وي د دوزخ په ویښ کې د دې جهنمیانو وینې زوې نوونه غل متیازې قی الټی، دا خو د یو چې دونه غټ وجود دی او دا په اربونو کروڑونو خلق دی، دا به لکه د سیلاب لاندې بیږي او خوټکېږي به، دا غل او متیازې او نوونه او وینې زوې دا به خوټکېږي، ابه والا خدای د اور په کړي کې راوړي، دا اوبه والا. نو چې یشوي الوجوه، نو چې د مخ ته رانږدې کي، نو حدیث کې راځي چې د مخ سرمن به یې په هغې کې لاندې را پرېږدي، نو دې خو مری کې شین خطې دی، نو په خوله به یې ورواړئ، نو فقطع امعاءهم، نو کولمې به ترې لاندې وغورځئ، او باقی اوبه به الله راوالي حمیم، نو په دې سر د پاسه به یې وله توی کي، نو ابه دومره ګرمي چې په سر یې وله واړئ نو د خپو تلو ته به ترې لاندې وبهږي، خو مرګ شته نه،
دا خو دنیا کی پسړی مرګ راځي الته مرګ ختم الله با مرګ دی او ګټ په شکل کې راولي او عیسی یحیی علیہ السلام له بچاړه ورکی برک ګډ وای ودا لال کا او جنتیانو ته आवाज وکي وې جنتیانو راشه در سر ما راو ګوره او دوزخیانو ته جنتیان مو جوړو باسي ما د جنت نه او به یری دوزخیان به وای چې رحم را باندې جوړ راغی دوزخ نه مباسي بیا وته ودا پیجنه وې او ودا سدي ودا مرګ نو یحیی علیہ السلام له بچاړه ورکی علامه عینی په شرح د بخاری لیکلی دي نو ګډ باغا لال کی نو الله باوازو کې خلود لا موت باس مرګ ختم همیشه همیشه ژوند دی وی که جنتیان د خوشاله نه څوک مړ کېده نو جنتیان به د خوشاله نه مړ وي ځکه هغه خو خوشالو کې پراته دي او مرګ لا او که د غم نه څوک مړ کېده نو دوزخیان به د غم مړ شوي مرګ ختم ټول عمر جنت د نیک د پاره او ټول عمر دوزخ د بد عمل د پاره دغه خوراک ته او دغه سکاک دی او موږ څومره نن د کفر